ما خلقو ته دا ګڼه د څه ده دی چې بس یو نوجوان دی دعا غواړي او دا ټول خلق حیران کړی دی دا ټوله مجموعه چې اینې د هغې نوجوان ته جمع ده بس دعا غواړي او خلق حیران مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی زه ورله نږدې ورلم چې ورلم دا اقه معذور و هغه حج له چې راغلی و اقه معذور ما خو لیدی و وی دعا یې کوله چې خدایا حجر اسود مې ښکل کړو خدایا په مقام ابراهیم کې مې مونځ وکړو خدایا د کعبې غلاف مې ونیو او دعا مې وغوښتله خدایا عرفات ته لاړم خدایا مزدلفې ته لاړم خدایا دا ټول مې وکړل خو یا الله اوس خلق قربانۍ کوي اوس شیطانان وویشتل شو اوس خلق قربانۍ کوي الله نو دا خلق کو تا ته قربانی پیش کی الله قربانی کی خو یا الله تما این چې ما سره د دې احرام نه علاوه هیڅ چیز نشته دی یا الله ما سره هیڅ نشته دی یا الله زه تا ته د خپل وجود نذرانه در کوم الله دا قبول کړه زه خپل وجود په قربانی کې در کوم ما سره د احرام نه علاوه څه شته دی نه خدای خلق څاروي علالی ما سره هیڅ نشته خدای دا خپل وجود په نظرانه کې در کوم الله دا قبول کا دا نظر میں قبول کا دا وجود میں تا تب بخلے دے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ وی دا کلمه ویلو او د دین پس کلمه ویلو په اقزی باندې وفات شو اقزی باندې شو د عشق یو سفر وکو خدای ته خپل حاضری پیش کړله خدای هغه ځای ته بوستو الته ورته وی خدای ز تعالی د خپل وجود نظرانه درکو الله دا وجود می قبول ک الله دا وجود می قبول ک وی په اق کټې می کلمه ویل او په اق ځای ته نساوخه تو په اق ځای وفات شو دسی مینه وی لرله او دسی د محبت سفر وی کول علما وی حج دا د عشق سفر دی دا د عشق سفر دی چې سړی سرتور سر روان شي بیا بلخپی روان شي او سرتور سر روانی خوشبوئی به نه لګي سر کې به منګز نه وخي عطر به نه لګي ګنډلي کپړې به نه اغوندي ما ته داسې سر وخلی بر وخلی را مخامخ د عشق یو سفر دی خدای دې زموږ د ټولو نصیب کړي بس چې عرفات میدان ته دا ټول خلق لاړ شي کنه وی الله پاک په دغه ورځ سم خلق بخي کنه سم خلق بخي ټول تلیو د عرفات په میدان کې سرتور سر او د احرام په حالت کې رب ته ولاړ او ناری وخي ناری ناری ناری